چې کله یو عام اسلامی معاشره کې د تبلیغ د فریضې د تبلیغ د اهمیت نه الله رب العزت قرآن کې د دې باندې نصوص ذکر کړو. سورہ ال عمران آیت نمبر 104 کې الله پاک سے فرمایي ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. تاسو کې یو جماعت د سی پکار دی چې هغه خلق خو تر غړي بدونه منیږي. او بیا دې پسې متصل سورہ ال عمران آیت نمبر 110 کې الله پاک اعلان وکړو کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امتی خو کار مسد تاسو به خو تر وختل کې بدونه به منی کول کوي نصر باندې راغلو قرآنی آیاتونه معلوم شو. او بیا کده پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث ته وګوري یو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې یو مسلمان کامل درجه ته نشي رسیدای تر هغه وخت پورې حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې څومره پورې هغه شیز دا بل مسلمان ته خوښ نه کی چې کم ځان ته نه خوښي. تخپل بچی د پر کامیابی غواړي خپل ځان د پر کامیابی غواړي او بل مسلمان د پر لګي چې دا ناکام شي دا د اسلامی تعلیمات نه دي. دا د اسلامی تعلیماتو خلاف سوچته. لا یؤمن احدکم تاسو کې څوک مؤمن نشي جوړیدل مخکې ورسره شرط ذکر سکو حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې دا ورته هغه شی خوخي چې کم ځان ته خوخي. ته دا نه غواړي چې ما بچي چرس وسکي ته دا نه غواړي چې ما بچي د قاتل جوړ شي پوډری د جوړ شي نشي د جوړ شي نه چې خپل بچی په باره کې تا دا نظریه ده بل بچی په باره کې ته څنګه دا سوچ کې چې هر څه دی جوړیږي ورکی خپل کار وکړي. دا د مؤمن شان نشي کېدلی دا د مؤمن مزاج نه دی. او بل ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو فرمایلو بلغوا عني ولو آیه تاسو ما طرف نه تبلیغ د دې خبرې وکي ولې د قرآن یو آیات ولی نبی چې مسله در تر ورسید دا به مخکې رسید استا ذمہ داری ده. اور حجۃ الوداع په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو ليبلغ الشاهد منکم الغائب چې ما تاسو دلته کم خبرې تاسو ته ورسول تاسو ذمہ داری دا چې کم دلته موجود دي دا به غایبینو ته دا خبر رسی چې دی وخت موجود نو. دا خبره صحابه کرامو ته کړی و خو صحابه کرامو موږ ته رسول خپل فریضه ادا کړی ده. او ما د قرآن دی آیات باندې کنتم خیر امه اخرجت للناس باندې سوچ کولو د دې تشریح حدیث کې ملويږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی تفسیر رازی تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی خیر الناس من ينفع الناس. تاسو کې بهترین خلق هغه دي چې غنور خلقو ته خیر رسي. او دلته قرآن آیات کې راغلو کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت استا کار څه دی بل مسلمان ته خلقو ته خیر رسول استا ذمہ داری ده. خیر بیا دوه قسم دي یو دنیوي خیر دی چاته د پیسې ورکړي چاته د کور جوړ کو چا باندې د احساناتو کو روټې دو خړول کپڑے د ورته واچولې دا ټول د دنیوي احسانات دي. یو احسانات اخروی دي چې آخرت اعتبار سره د غي زندگی جوړه کې د جهنم ور نه بچ کی. زما خیال دی چې ټول نه لوی خیر دغه دی. دا زما استاد ذمہ داری ده. دیو جن دی ما دی آیات باندې سوچ کولو دی دعوت او تبلیغ کارنه دینه ما یو دوه نتیجو ته ورسیدم چې د دې عقیدې نه چې د دعوت او تبلیغ زموږ تاسو ذمہ داری ده نه ختم نبوت باندې دوه دلیل د دینه معلومي. غاسنګه پهلا دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام رغلی هغه تعالی رب العزت یو حد مقرر کړو چې ته د دې قوم د دې قبیله د دې خاندان د دې علاقې کې به ته دعوت او د تبلیغ مهنت پکې دایره مقرر کړه. او که تاسو دا فکر لګ دی باندې غور او فکر وکړئ زموږ پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی پاک حد نه مقرر کړی. یو ورته دا ویلو چې ستا زمانه کې چې کم موجوده خلق دي دیو ته دعوت او تبلیغ کول د ستا ذمہ داری ده. بیا چې ستا کم کارکونان دي صحابه کرام دې په دې مهنت باندې واچي. او بل دا چې د قیامت اخیری انسان پورې به دا تبلیغ کې د مهنت پل ته رسي. نه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر شو زما استاد د عقیده ده چې بل پیغمبر نه رضی. او دا د عقیده ده چې تر قیامت اخیری انسان کامیابی ده پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم منل دغه احکامات او دغه سنت باندې عمل کول دغه کامیابی ده.
نه دینه دا معلومیږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کله نبوت دروازه بند شو نبوت ختم شو زموږ تاسو ذمہ داری ده دا بکو ځکه الله رب عزت دا کار موږ تاسو په ذمہ لګولې او کچري بل پیغمبر اتل بیا الله رب عزت موږ ته دا حکم نه کولو چې تاسو تبلیغ وکړي بیا ضرورت نه ولې پیغمبر رضی بیا به کار کوي کنه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل دی خو عقلی دلیل دی دویم زموږ تاسو د پاکستان 1947 کې جوړ شو اوس پر یو 25-30 سرخوړلی وزیر اعظم د صدران تیر شو چر دور کې د سړی بچی نه دی راغلی خو بهرحال بس زموږ اعمال دي ما غرانګي حکمرانان دي اوس که یو سړی راپاسي غوي چې نه زه د موجوده وزیر اعظم نه منم دینه مخکې چې کم نور وزیر اعظم تیر شوي دي د غږ قانون فالو کوم غا منم څه خیال مې دا قانون نظر کې مجرم دی کنه دی که یو سړی اوس راپاسي غوي چې نه زه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام منم خو د اخیره پیغمبر نه منم چې کله د قانون یو ګورنمنت قانون چې دا عارضی دی څه وخت پورې بیا به ختميږي هغه کې چې سړی مخکې وزیر اعظم یا صدر فالوقي غا مجرم دی نو چې سړی راپاسي غوي چې نه زه موجوده پیغمبر نه منم مخکې پیغمبر منم دغه شریعت باندې عمل کوم دا به څنګه مجرم نه ګرځي ځکه هغه د الله پاک دا حکم وکړي چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیره پیغمبر دی دا ستاسو ذمہ داری ده چې د پیغمبر به معنی د اخیره پیغمبر دی دینه مخکې کوم غا منسوخ شوی دی هغه باندې عمل کول هیڅ فایده انسان ته نه ورکوي کني موسی علیه السلام مذهب کې بعضی چیزونه آسانو بعضی ګرانو منځونه لګو او چې کپڑے نه پاکه شي هغه کټ کول دا اوس ګران کار دی خو موږ ته الله رب العزت یو کامل شریعت راکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حواله سره ذریعہ سره موږ ته حواله کو اوس په دې باندې عمل کې دا د دې خبرې دلیل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیره پیغمبر دی نبوت په غي باندې ختم دی ځکه که څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل پیغمبر وایي چې نه زه د غي اتباع کوم نه غلا په نسبت باندې مجرم دی او ګوره دا خبره د صحابه کرامو سمجھ کې څنګه رااله تاسو صحابه کرامو ژوندۍ ته وګورئ غي سره اسلحه نه و هتیار نه و جسمونو نه دومره مضبوط نه و لکه نن سبا زموږ د نوجوانان په باډي بلډینګ باندې ځان مړ کو فیسونه ورکو دا پردي وسپنی وچته و ځان ستړی کو منډې درړې وي ورزش خشتي دي زه مخالفت نه کوم زموږ تاسو په شان باډیان نه وي زموږ او تاسو په شان خوراکونه نه وو نن هر کور کې غوخه چرګان په نشته څه پخېږي صحابه کرامو دې سوچ هم نشو کولای دومره غربت سره مخامخ وو وسایل ور سره نه وو صلیب ور سره نه و غزوه بدر کې صرف 8 اسونه او 2 اوخان او بل طرف ته 1000 اوخان غزوه خندق کې مسلمانانو سره اسلحه نه و اور غزوه احد کې مسلمانانو سره هتیار نه و خو چې کم زیات اتلس میشن سو چې اسلام غالب وي بس اسلام نافذ شي خلق مسلمانان شي خلق شریعت قبول کی خلق د پیغمبر سره ومني اور الله نه متصل شي الله سره شریک نه جوړي عقیده داوا دیو جن چې مخې ته کا غر غله غان لا پاک پاش کړي ټوکړي کړي کا انسانيت رغله کا کیسر او کسرا پشن کوتونه رغني دیو مخې ته الله پاک پاش کړي ټوکړي کړي ایری کړي دي مخې مقابله نه ده کړي او د ځمکې لالچی نه دی کړي مال لالچی نه دی کړي دولت لالچی نه دی کړي خالص مخلص صرف دې لپاره چې بس دا اسلام پورا دنیا کې عام شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 هجری کی دنیا نه تشریف وړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ 40 هجری کې شهید شوه دي یعنی 30 سال د خلفای راشدین دور دی دونیم کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 30 سال کې د صحابه کرامو اخلاص اندازه تاسو دینه ولګوي چې د اسلام رڼا اټلانټیک اوشن چې بحر اټلانټیک ورته وایي اور د کوه همالیا غرونه اور د افریقی صحرا ہوتا اور د هغه یورپ اخیری کنارو ته الله پاک اسلام روشنايي ورنا ورسوله دیو جنا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه بدا فرمایلو چې د اسلام حقانیت یو دلیل دا هم دی چې 30 سال کې پورا دنیا کې خور شوه دی دنیا تاریخ کې بل د مذهب 30 سال کې پورا دنیا ته نه دی رسیدلی دا د اسلام د حقانیت دلیل دی چې دومره لګي مو دی کې دومره زیات پلویدل دومره دنیا ته رسیدل دا د حقانیت دلیل دی کله کله الله رب العزت دسی یو انساني عقل خلاف یو کار دې د برخي چې دې تسلیم کی نه دا 30 سال کې د اسلام پورا دنیا ته رسیدل دا سړی عقل تاریخونه دا نه مني خدا شوی دی
بیا تاریخ تسلیم کا چې تاریخ دا تسلیم کا چې 30 سال کې اسلام پورا دنیا ته رسیدلې دین تسلیم کا چې اسلام حق مذهب دی د دې چې کم فالوورز او مخلصو صحابه کرام ځکه د دین دومره لږ وخت موده کې پورا دنیا ته رسیدلې اوس موږ سره وسایل هر څه شته دي خو چې صحابه کرام سره چې ازره کې کم شي زو غشتانه ځکه مخکې مزل نکو او ورځ په ورځ د الله د یاسانه کې موږ درغونډیږو خلافت عثماني څومره لوی حکومت کړی دی نن رغون شوی دی برسر هندو پاک باندې مسلمانانو حکومت کړی ته نیم سوا کال حکومت کړی نن د پاکستان وړا ټوکړه تا سره ده او بنگلاديش وړا ټوکړه هغه سره ده نور ټول کې هندوان دي کفارو حکومت دی دا موږ نقصان وکړو د دې وجه نه د دې وجه نه زموږ تاسو دا فریضه ده د باندې مارته عقلی او نقلی دواړه دلیل پیش کو او یو روایت کې دا راغلی دي غالبا مستدرک حاکم نقل کړی دی حضرت علی رضی اللہ عنہ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو یا علی لئن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمس اے علی ستا په لاس باندې که یو سړی اسلام ته داخل شي دا تا د پر بهتر دی د هغه سنه چې غي باندې نور راوخیږي نور کوګوري په دنیا باندې راخیږي یعنی دا مطلب چې د دنیا و ما فيها نه تا د پر دا بهتر دی دیو جن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کفارو بادشاہانو ته خطوط لیکلو دي کې چرته هم د نه دی لیکلي چې زب تاسو قتلوم تاسو به سر قلم کوم نه د الله رب العزت توحید د خپل رسالت د ختم نبوت د اسلام چې کم محاسن او غیر ورته بیان کړی دي غاخد بعضو ته چې لاړو غو اسلام قبول کو بعضو مخالفتو ردیو جن دا زموږ تاسو ذمہ داری ده عقلی طور باندې هم نقلی طور باندې نصوصونه هم معلومه ده او شریع عرفي طور باندې زموږ تاسو ذمہ داری ده ټیک ټیک تبلیغی جماعت سره نه زی مزه خپل چې کم ستا حل کې اثر دی کې خو بدا کار کوي کنه پلار دا ذمہ داری غني چې د بچي بزګ بد کارونه منی کوم چې دا بدکار نشي داسې معاشره کې چې کم مشومان دي یا مثال نوجوانان دي تا نه کشران دي دا ستا بچی دي دا ستا هم ذمہ داری ده چې دا به منی کوي د دې کار ها مینی سره منی کولو کې اثر زیات په نسبت دینه چې لاوړ درخسته وي هغه ته بیا حکمت ویلې کیږي هغه بصیرت ویلې کیږي چې ته څومره دې مهنت سره ټچ کیږي الله پاک به در باندې هغه دروازې کولوي